د غریب سړي زویه ډېر سپک یې پښتانه ځکه خو له سپو په شان شیخ یې راکاږي and that's I love about it. दोस्त नहीं दोस्त की जगह कुत्ता रखो, ये मेरा रूल है क्योंकि दोस्त से कुत्ता 1000 गुना बेहतर होता है. یا لکه د غریب سړي زامنو د غریب سړي زامنو نه خوله مې خطا شوه د ککی خان زامنو یا لکه شاهد انوره د خدای تعالی مسلمانه خبر شوی یم وایي ته خو د ځان له مور د غواو په یوه غوجل کې راوړی او پلار دې هم ډېر زیات غریب و د غریب سړي زوی ډېر زیات غریب دا تصویر هم تا ورکړی تا په دې ویډیو کې ویلی دي چې زه ډېر زیات غریب وم او زما چې دا کم یو جوړه چینه چپلې وې په کلونو کلونو به ما اچولې وې او بیا چې به کله هغه زړې شوې هغه کې به زه خویدم او زما خپو کې به هغه کولاوې شوې نو زما مور به چاړه راواغسته هغه چپلې به په ګرمې چاړې سره هغې کې بیا کرښې کرښې وکړې نو بیا به زه به پکې بیا نه خویدم نو دا هم ما ته پته ولګېده چې ستا پلار هم ډېر غریب سړی دی د غریب سړي زوی ډېر زیات غریب نو ولې ته د خپل پلار نه خفه یې کو څنګه دا نفرت انګیز ویډیوګانې جوړی او غریبانو ته همیشه د غریبۍ تانه ورکې د غریبۍ پیغور ورکې آیا ته د خپل پلار نه خفه یې چې د خپل پلار په غریبۍ پسې خاندي او که نه د دې وروستو څه بله وجه ده اولنۍ یو دوه درې ویډیوګانې چې ستا ما وکتې نو ما ته ډېرې ښې ولګېدې ما یې کیدی شي چې دا داسې موټیویشنل سپیکر وي لکه خلکو کې یو جذبه راوچتوي د کم محنت کولو او د پیسې ګټلو لیکن ستا دا یو څو ویډیوګانې چې نورې ما وکتې نو دا خو انتهایي نفرت انګیز ویډیوګانې دي نو آیا ته د خپل پلار نه خفې خپل غریب پلار نه خفه یې که نه دا تصویر هم ستا ښکاري په دې سکرین باندې ته پخپله هم ډېر زیات غریب یې خو ستا د دې خبرو نه پته لګي چې ته هسې خپل صفتونه کوې هسې دوړې بادې او ته پخپله هم دومره غریب یې چې د رزق درک دې نه لګي لا په خېټه هم نه موړ شوی اندازه دې د دې خبرو نه لګي ځکه چې د ماړه سړي خبرې هم داسې سپکې خبرې نه کوي او دومره نفرت هم نه خورئ په غریبانو کې نو آیا ستا مطلب څه دی د غریبۍ نه نفرت د خپل غریب پلار نه نفرت او که نه په سوشل میډیا باندې د خلکو پام ځان ته راګرځول نو نه پوهېږم چې ستا به اصل مطلب څه وي نو زما چې څومره خیال دی ته د خپل پلار نه هم نفرت کوې او دې سره سره چې کوم دی ته د خلکو پام ځان ته په سوشل میډیا باندې راګرځې چې ته یو څه مقام ته په هغه باندې ځان ورسوي خو دا یو خبره په ذهن کې کېنوه چې په دې سوشل میډیا باندې تا څوک مالداره نه فالو کوي په تا څوک مالداره کسان نشي فالو کولی داسې مالداره کسان نشته دی چې هغه تا نه متاثره شي او تا فالو کړي خو یو دانه نیم غریب و چې هغه ته سپورټ کړی وي نو هغه دې هم په دې خبرو باندې د ځان نه وځغلاو